باجوړ ته د راتګ زما دوه مقصد یو دلته افتتاحګانې کول چې کوم ستاسو کارونه روان دي یا مخکې شروع کېدو والا دي او دویمه خبره چې د اهمه هغه د حقیقي ازادي مارچ حواله سره ده چې دلته نه به د باجوړ کوم پروګرامونه چې دی نه ما او دلته چې کوم جنون دی په باجوړ کې د دې ځوانانو د پارټۍ د ورکرانو دا په یو بل علاقې کې نشته زه ستاسو جنون ته یو ځل بیا سلام پیش کوم او دا امید لرم چې انشاءالله هفته یا اتوار چې کله هم تاریخ اناونس شو نو ټول به راځئ او په دې مارچ کې به شرکت کوئ ځکه دا ځکه امپورټنټ ده دا خبره ضروري ده چې دا د پاکستان د مستقبل خبره ده دا د دې نوجوان د ازادۍ خبره ده زه په هر ځای کې دا خبره کوم چې ټیک ده په 1947 کې دا ملک آزاد شوی دی د زموږ د بانی د قائد اعظم محمد علي جناح په سربراهۍ کې خو بدقسمتۍ نه هغه شان ازادي موږ ته نه ده میلاو موږ خپل اواز نشو پورته کولی الیکټډ حکومت چې دی هغه خپل ریټ نشي قایمولی هغه د خلکو په اشارو باندې هغه حکومتونه چلیږي نو دا ضروري ده چې دې حقیقي ازادي مارچ کې تاسو خپل حصه واچوئ او خپل مستقبل بچ کړئ د پاکستان مستقبل بچ کړئ ځکه چې دا ملک د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی دا ملک د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دا ملک د اسلام د شریعت په نوم باندې جوړ شوی نو دا د کوم مقصد لپاره چې جوړ شوی هغه مقصد حاصلول دي او هغه مقصد چې دی هغه د عمران خان په مشرۍ کې به موږ حاصلو انشاءالله او ټول به په دې مارچ کې شرکت کوو انشاءالله زه یو خبره کوم یو حکومت ټیک ټاک حکومت روانو تاسو ول خپل ووټ ورکړو د ایم ان ایس په شکل کې د ایم پی ایس په شکل کې صوبایي ایم پی ایس راغلیو او قومي د ایم ان ایس تلیو یو ټیک ټاک حکومت روانو یو ترقی روانه وه د ملک د ایم ایف د کچکول د ماتولو پروګرام روانو او مونږه د هر دنیا د ملک سره د برابرۍ او د دوستۍ خبرې کولې چې تاسو کو موږ سره تعلق ساتئ نو په ورورۍ او په برابرۍ په حیثیت په تعلق ساتئ نه چې موږ ستاسو غلامان به یو ټول عمر دا غلامي خو مخکې مو نو بیا د پاکستان د ازادېدو مقصد څه یو ټیک ټاک حکومت د عمران خان په مشرۍ کې او تاسو کتله چې د هغه د فاټا د خلکو سره څومره مینه وه د خیبر پښتونخوا د خلکو سره څومره مینه وه خو اچانک یو حکومت بدل شو او هغه غله ډاکوانې په موږ باندې مسلط کړل چې د هغو دلته پرون جرګه شوې وه وی دا وزیر اعلی څه دپاره راځي لکه زه د هغو په ژبه کې هغو له جواب نه ورکوم ځکه چې زموږ پرورش هغه شانتې نه دی شوی دا کوم خبرې چې هغو پرون کولې زه نن هغو ته دا ویم زه ورته صرف دا ویم چې په پاکستان کې د غلو او ډاکوانو مستقبل ختم شوی دی تاسو ختم یې تاسو نشئ کولی ستاسو فیصلې خو یو غل تللی دی او په انګلینډ کې ناست دی هلته نه تاسو فیصلې کوئ په دې ملک باندې یار او په باندې سره تللی دی وی پلیټلیټس دي کو څه ورته وی پته نه کېږي هم نه پېژنم چې څه ورته وایي وی هغې کم شوي دي او دا کم وزیر اعظم چې ناست دی دا امپورټډ ده دستخط کړی په سټامپ پیپر باندې چېرې دا بیمار دی عزیز مواري علم دی به واپس راځي نو هغه خو هم لاړه دا بل پسې هم تللی دی یقین مې نه راځي که دا واپس راشي نو تاسو خو د هغې خلکو پیداوار یې که دومره پښتو غیرت په تاسو کې نو اردو وایي چې د پاټا پیسې تاسو نه درکړي تاسو زموږ د پاټا فنډز نیولي دي د هیلث کارډ پیسې نه راکوئ د خلکو د تنخواګانو پیسې نه راکوئ د پاټا د ترقۍ پیسې تاسو نه راکوئ نو تاسو په ځان کې هغه غیرتونه پیدا کوئ چې تاسو راځي سبا وزیر اعلی راځي او مبینه پرېږده ستاسو د پلار ځمکه ده دا د الله تعالی ځمکه ده او زه او تاسو د دې مالکان یو دا غلی د دې مالکان نه دي دا ستاسو حق دی چې دا حکومت به راځي دا ستاسو خپل وزیر اعلی به راځي او تاسو دپاره څه کېږي د دې علاقې دپاره به یې کوي ما دلته ډي سي صاحب ته وویې ما دا موازنه وکړه چې په دې 70 سال کې په دې علاقو کې څه کارونه شوي دي او زموږ په دې 4 کاله کې څومره کارونه شوي دي چې د دې هم پته ولګي او دلته خو به خلکو سکولونه راوړه خپلې ودرې ته جوړې کړې وې دلته خو خلکو پیچوګانې راوړه خپلې ودرې ته جوړې کړې وې د یوې نوکرۍ دپاره دلته خو تباهي دې خلکو راوستې وه
کو دې خلکو صحیح حکومت کړی او دغه حق یې تاسو ته رسولی نن موږ ته اسانتیا وه نن به دا حالاتو په دې وطن کې دا خو د دوه ګن پروت دی دا خو په دې باندې سل کاله لګېږي دا ګن موږ پاک کړو دومره خو دوکن پرېښودی دی او دلته بیا راپاسي او زه داسې یم او زه پټا خان یم او زه فلانکې خان یم مړه ځه ورک شه ته پکې چا راوستی ورک شه زه دې اړو منه زما سره خو دا ځوان ولاړ دی دا د عمران خان سره ولاړ دی او زه د عمران خان نماینده یم زه به راځم په تا که پښتو غیرت ما بند کړئ درته ځه د خپله باندې خو څه کولی نه شي او بل کار ته نه پرېږدی تو خو دا حل دی خو پرېږدی موږ به انشاءالله دا خپل مارچ کامیابو د عمران خان سره به څنګ په څنګ باندې ودرېږو پر امن مارچ دی موږ خپل حق غواړو موږ د چا نه نور څه نه غواړو موږ ارلی الیکشن غواړو زر تر زر الیکشن اناونس کوي او فیر اینډ پری الیکشن وکوي چې څوک هم راغی چا مو ګټله دا قوم چا له ووټ ورکړو ادې په دې ملک باندې کېږي خو دا امپورټډ ګورنمنټ دا مسلط شده او دا غل حکومت موږ نه منو دا بلکل موږ نه منو نه منېږه نه او لاس اوچت کوي چې ټول به چې کله عمران خان اعلان وکړو ټول به ذاتي مارچ لپاره هلته ځو ځو که نه ښه په نره او ښه په قهر او ښه په جهر به ځو انشاءالله العزیز او خپله حصه به پکې اچو حصه به پکې ځکه اچو چې زموږ را روان نسل چې دی هغه به ګوره موږ چېرته معاف نه کړي قسم په خدای که موږ معاف کړي او دا اخرنی چانس دی اوی ته به بلاول ته کښېنې یا به ستا لیډر جوړېږي یاره ته به دې مریم نواز ته کښېنې چې به ستا لیډره جوړېږي یا به ته د مولانا فضل الرحمن زوی ته کښېنې چې هغه به ستا لیډر جوړېږي یا به ته د اسفندیار زوی ته ودرېږي چې هغه به ستا لیډر جوړېږي یو لیډر دی او هغه د عمران خان همدغه یو سړی نه سره پاتې دی چې دی به دا ملک په ترقۍ طرف ته بوځي او په دې ملک کې به د اسلامي شریعت نافظ کړي انشاءالله دا وخت به هم راځي دا د دې خلکو کار نه دی دا دلته چې غلا ډاکوان راغونډ شوي دي او زما کله ستا د وینې سودا کوي او کله زما ستا د جایدادونو سودا کوي او کله د ادارو سوداګانې کوي د دې غلو یو جواب دی او هغه څه چې دی هغه سوباړی دی به چې راغلی زه په اخره کې یو دا چې راځئ بالته ښه په نره باندې انشاءالله العزیز ملاقات بالته کوو زه به لیډ کوم او یو ځای به ځو انشاءالله العزیز ټول دویمه خبره دلته نوجوانان ولاړ دي انشاءالله دوه درې میاشتې بعد به راځم او په باجوړ کې به د یونیورسټۍ افتتاح کوو انشاءالله چې دا ځوانان پکې سبق ووایي چې کومه وعده عمران خان کړې وه او چې کومه محمود خان کړې وه بس انشاءالله خامخا پوره کوم چې څومره وعدې درسره شوي دي انشاءالله هغه به سره یو وعده پوره کېږي ځکه دا ژبه ده دا د پښتون ژبه ده دا د دې غلو ژبه نه ده دا به سره خامخا پوره کېږي په اخره کې زه ستاسو شکریه ادا کوم یو جهان مننه زړه مې ډېرې کېږي چې خبرې سره وکړم خو زما تیمرګرې ده هلته به هم ځان رسوم هلته هم خلک انتظار کوي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد